أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة البقرة آيات کریمه 211. عربت د دې آیات د مخکې سره په څو وجو سره دی. عین لومبنی وجه دا چې دا آیت نمونه او دلیل دی په مخکې آیات، یعنی د مخکې آیات نه معلومه شو چې داسې خلک شته چې هغوی په ضد او په عناد کې اخته دي، چې ډېر معجزات هغوی ته فایده نه ورکوي. نو اوس په طور د مثال ذکر د بني اسرائیلو کې چې ډېر معجزات نه په وجه د عناد او د ضد سره مخ اړولی او انکار یې کړی. دا یې ربط شو، د مخکې سر نور ربطونه هم دي لیکن آسان ربط چې دا دی. نو فرمایي سل بني اسرائیل، تپوس وکړه د بني اسرائیل نه، کم آتیناهم څومره زیات ورکړي موږ دي ته من آیت بینات د نهو ښکارو نه، د معجزاتو ښکارو نه. کم معجزات دي؟ مراد د دین معجزات دي چې موسی علیه السلام ته ورکړي شوي، بعضې د هغې نه صورت په اول کې ذکر شوي دي او بعضې سوره اعراف کې دي. ومن یبدل نعمت الله، څوک چې بدل کړي نعمت د الله من بعد وروسته د هغې نه ما جاءته چې ده ته راغلی وي. دا دلیل دی په هغې معجزات او نعمتونو د الله کوم چې په دې صورت په اول کې موږ ذکر کړي وو. دا و چې د فرعون نه خلاصی و دوی ته، دارنګې د ورکېدلو نه بچ شو. نور هم دي که نه؟ من بعد وروسته د هغې نه ما جاءته چې راغلی وي ده ته، فإن الله یقینا الله شدید العقاب سخت عذاب وال دی. من بعد ما جاءته دا لفظ د مزید تاکید دپاره دی چې سره د معرفت او د علم نه دي د الله نعمتونه تبدیل کړو، هغې کې تبدیلي وکړه. ومن یبدل، څوک چې بدل کړي نعمت الله نعمتون د الله په ناشکرۍ سره، من بعد وروسته د هغې نه ما جاءته چې درته راغلي، فإن الله یقینا الله شدید العقاب سخت عذاب وال دی. زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا. په دې آیات کې جواب دی یو شبهې دی چې کافران ولې مزې کوي. تفصیلي جواب خو ډېر اوږد دی لیکن مختصر دا چې دنیا ژوند یو څو ورځې زندګي ده او مؤمنان به اوچت وي د دې نه په قیامت کې. بس دا مختصر جواب شو. زینا حصه شوي دي للذین دپاره د کسانو کفرو چې کافران دي الحیات الدنیا ژوند دنیوي. د دې آیات ته مخکې سر ربط دا دی، مخکې آیت کې مرض د خلکو ذکر کړو چې د الله نعمتونه یې بدل کړو په وجه د ضد او د عناد. نو اوس د هغې سبب ذکر کوي چې دا مرض ورته ولې لګېدل دی. مرض ورته د دې لګېدل دی چې دنیا باندې غرور او تکبر کوي او مؤمنانو ته سپک ګوري. زینا حصه شوی دی للذین کسان ته کفرو چې کافران دي الحیات الدنیا ژوند د دنیا. امام رازی تفسیر کبیر کې ویل دی لیکي چې غوره دا ده چې دا آیات عام دی، عام آیات دی هر چا لپاره. الحیات الدنیا نه مراد مزې واله څیزونه دي چې بعض د هغې نه مال او زامن دي. سوره کهف آیات کریمه و، دارنګې شپږ شپېته سوره کهف، دارنګې سوره ال عمران آیات کریمه 14. ویسخرون مسخرې کوي من الذین د کسانو پورې آمنو چې ایمان یې راوړلی. دا مسخرې په سبب د هغوی د فقیرۍ، یعنې مؤمنانو ته سپک ګور د دې وجې نه چې دا غریبان دي. او دا واقع داسې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بعض صحابه چې هغوی د مالي طور کمزوري وو، دوی ورپورې خواندنۍ کول. بل خواندنۍ په دې وجه کو چې دوی په شمېر کې لږ خلک دی او دوی زموږ مقابله کوي. والذین کسان چې ایمان راوړل اتقوا د پاسه وی
اتقوا چې متکیان دی فوقهم اوچت په یو د پاسه وي د دین یوم القیامت په ورځ د قیامت. په دې کې اشاره د چې ایمان او تقوا سبب د عزت دی فنیز د الله. لکه سوره حجرات کې براشي دی الله سیات کې ان اکرمکم عند الله اتقاکم، عزت والا فرزگار دی ایمان والے فنیز د الله. تاسو چې ورته عزتمن وای دا وس عزتي چې دنیا او مالی ورسره دا به عزتمن دي نه، الله وی چې تقوا ورسره د عزتمن دی. فوقهم فوقیت اوچتواله دوه قسمه ده. اول په اعتبار د مکان سره، هم دا چې جنت اوچت ده جهنم نه، جنت ته علیین ویلې شي او مقام د کافرانو د سجین ویلې شي. دویم اوچتواله مجازي ده په معنی د عزت او د اکرام او د کثرت نعمتونو په جنت کې. والله الله يرزق رزق ورکي مې یشاء چاچو غړي بغیر حساب بغیر د حساب نه. په دې جمله کې درې احتمالات دي. اول دا چې دا جمله متعلق کافرانو متعلق ده او جواب د سوال دی چې کافرانو ولې مالدار دي. دا د عید حق پرستی دلیل دی. دا حاصل جواب دا چې د الله په معیشت او حکمت باندې بنا ده، دلیل د حق یا د باطل نه دی. دویم احتمال دا دی چې دا آیات متعلق د مؤمنانو دی او د عید لپاره دنیوي بشارت او اخروی دی. دریم دا چې دا عام دی آیات مؤمنانو او کافرانو دواړو لپاره دی. والله الله يرزق رزق ورکي مې یشاء چاچو غړي بغیر حساب. په یشاء کې دوه احتمالات دي. مشیت الله په معنی د اراده کوونکی سره او دویم په معنی د رضا سره. معنی بدا شي والله الله يرزق رزق ورکي مې یشاء چانه چې خوشاله شي چې مؤمنان دي. رزق ته جنت ته او رزق ته دنیا دی. او په یرزق کې هم دوه احتمالات دي چې رزق ته دنیا او د آخرت یعنی جنت. بغیر حساب کې په دې کې اته احتمالات دي لیکن غوره تندالون به موږ ذکر کوو. دومره به ورکي بغیر حساب چې انسان به شمارلې نشي. موزل بیا سل بني اسرائیل تفوز وکړه د بني اسرائیلنا کم آتیناهم سمر زیات ورکړي موږ دي ته من آیت د نحو د معجزاتنا بینا واضح او ښکارا. ومن یبدل سوک چې بدل کړي په ناشکرۍ سره نعمت الله نعمتون د الله من بعد رسل ما جاءته چراغلی دته په ان الله یقینا الله شدید العقاب سخت عذاب والے. زوینا هستشوی دے للذین کسان تا کفرو چې کافران دي الحیات الدنیا ژوند دنیا ويسرون من الذين مسریک او مذاق د کسان سره چې ایمان راوړل دي. والذین اتقوا کسان چې ریګ د الله نه تقوا د پکې فوقهم نفاسوی د دې کافرانو نه یوم القیامت فرض د قیامت. والله الله يرزق روزي ورکي مې یشاء چاله چې واړي او چاله چې رضا شي بغیر حساب به حساب او بشمار. سبحان الله وبحمده سبحان الله.